د قیامت میدان کې یو سړی به روان چې روان دی د جهنم اعلان پیو شو د نبی علیہ السلام د امت سړی دی د دوزخ اعلان پیو شو جهنم ته بول چې روان شو آدم علیہ السلام به د عرش د سوري لاندې ولاړی او د کجوري د پاڼې په شان شنې جامې به چولي هغه به پیغمبر علیہ السلام ته आवाज وکړي نبی علیہ السلام ته د قیامت پر ورځ باندې په احمد आवाज کیږي یا احمد پیغمبر علیہ السلام ورشي سوي وستا یو امتی روان کړی جهنم کسه خېګړه وسره کولای شي پیغمبر علیہ السلام کی تپوسو کی فرشتوں دا څوک دی پیدا جی فلان کې د فلان کې زوی د فلان کې کلی یاره لګي راو کړدا دا خو یو نیکی ما سره حالانکه دا هغه ګناه او بده تللی دي ګناهونه درانه دي او نه کې سپکې دي او ګناه ډېر درانه ده جهنم ته روان ویراوي کړدا فرشتي به نه را کړدا نبی علیہ السلام بیا ولا आवाज ورکړي چې فرشتو راو کړدا وای دا سره دا یو نیکی ما سره پراته فرشتي به بیا نه را کړدا بیا به پس پیغمبر علیہ السلام ور روان شي فرشتو ته وایي چې دا سړی راو ګرځاوي چې د خدای ته وایم چې د حساب کتاب سره دوباره یو نیکی ما سره فرشتي به ته ویل استا قرآن کې نه دی راغلی چې علیها ملائکه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون چې جهنم باندې کوم فرشتي مقرر دي غړي سخت دي لدي او چې صدا خدای را طرف نه حکم کیږي هغه مانی په چاړه نه نرميږي او چې صوت الله وي هغه کوي نو موږ ته خدای چې سوي دي موږ هغه کوو موږ نه راګرځو نو پیغمبر علیہ السلام بیا الله تزارو کې چې خدای پاک دا بندا دې فرشتو ته و چې راوي ګرځي یو نیکی ما سره راو به ګرځي چې کله را واپس کی نبی علیہ السلام باغ سوي ته و چې سستا یو رکوټه غوندي نیکی دا ما سره د خپل لستونی نه پیغمبر علیہ السلام یو دوه ګوته کاغذ راو بس ودا وړه نیکی دې پات دا الله چې بیا د سره حساب کتاب شي دی به وایي چې دا را کوټې نیکی دا څه شی زما خو دومره ګناهونه دي چې هغه ځمکه باندې تله پرته ده دا پوټې نیکي څه شی دی خو پیغمبر علیہ السلام به پیژنې هم نه دا سړی چې دا څوک دی نبی علیہ السلام به ورته وایي ګوره داسې وکړه وړه نیکي ده ته دوباره حساب کتاب وکړه خدای نه سوال کوو چې خدای دې بچ کړي دې غریب به هم لږ تمه کړي شي الله ته به وایي چې خدایه د دې بنده یو وړه نیکي ما سره ده الله دا ولا دوباره وکړ چې تل بیا ګناهونه نه کې پته لکه واچي هغه وړه نیکی براوالي دوه ګوته کاغذ ابو ولا پنه کو کې واچي نه کې بدرني شو ګناه به سپکش وخت کې په د جهنم आवाज شوی اوس به په आवाज چې سړی جنت ته روان کی دې برامن دی او د پیغمبر علیہ السلام پر خپو په پریو دي لاسونه بخوري چې تاسو کې مونږ نه پیژنې اما سره دې څنګه او دا ورکوټه پرچا شو چې پکې دې ورو غرزوله نبی اسلام مو ته ستا پیغمبر ته په معنا لیدل ایمان راوړل او دا راکوټه کاغذ هغه درود شریف چې تا په ماوي ماده ل ډیر ودل جمع ساتلی درود شریف دا برکت کړو اوسم در ربیع الاول میاشت بار وفات میاشت او سبب سو پکې چراغانون نو سوک سو خیراتونه په خپل ځای خدي خو لک په پیغمبر علیہ السلام درود د زور ورکه هو اټول یو ځل درود شریف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين درود شریف کې ډېر برکت د دلیل الخيرات د صاحب چې درود شریف کتاب لیکلی دی وی پلار روانو وی تګی شو وی او کوي دی هغه کوي لورل وی چې مې قتل پکوي بورقه نشته او وبو ډېر لاندې دی ویخله تللی نه بورقه شته نه خوا کې کورونه شته چې چانه بورقه غواړه نه پکې پاوډه شته چې د کوس شمو صبر او باسم یو ماشوم جنې دی ماته چې کاکا والے ماته چیرې تګم ډېر زیات او په دې کوي باندې بورقه نشته او ډېر تګم او بنشته خوا وی هغه ماشوم جنې رااله ماته چې دا خاصانه خبره کو بدل راو باسم یو څټکی چوف کړل په کوي باندې وی دا کوي بسر لراله ماته اسکا بابا وب په لفه مې ته وبره واغښته مسکل چې مور شي بچو به یو ټکی چوف کړو بیا ویخل لاړ وی هغه ماشوم مې کله کړونی ولا چې دا پیره نو کړي انسان ماشوم ته سو دا پیره وی کنه دا انسان نه مې چې دا څه چل دی وکړي چوپ ته کو بسر لراله چې بیا چوپ کو به ویخل لاړ دا چل براته خې پریدم نه سره کوټ نه بالغ ماشوم دی ما ته چې دا خو یو شی مې ذکر دی چې ز سکار کول غواړم هغه ټکی ویم ارسمه کیږي او بنی او مو بخدای را پیدا کی
او به ویخ کې چوپ ناره کوم به خدای سر لراوي او به کته بوتل غواړم چوپ ناره کوم خد مې چې شابه ټکه ما ته وي ما ته چې دا خدای په پیغمبر هم درود شریف وي یو درود په نبی علیہ السلام وي دا غي دا برکت ته چې صدا خدای نه غواړم اگر سره خدای پاک راکړي درود شریف معنا څه ده په پیغمبر علیہ السلام د رحمت سوال اللهم صل علی محمد اے خدایا په پیغمبر علیہ السلام رحمتونه نازل نو په پیغمبر علیہ السلام دومره رحمتونه دي کته د خدای نه سوال نم کنه خدای پر رحمت نازلای او زموږ علما دا غي مثال ورکي ویل ک بیټری او سړی راوالي او دیوال ته وهي نو دیوال ته د بیټری فائدہ نه رسیږي رڼا خو په پرې وتا او هغه فائدہ تا ته لار هغه رڼا واپس تا په مخ را غورځيږي تا ته لار رڼا کیږي دیوال ته فائدہ نشته د قرانګي کته د پیغمبر علیہ السلام د پاره درود وي نو فائدہ پیغمبر علیہ السلام ته نه د فائدہ چاته شو هغه ټوله تا ته نو دا میاشت د ربیع الاول تاسو چې بار وفات وته وای کوشش کوئ چې خیرات وکړو ثواب نبی علیہ السلام ته وبخې نفلونه کوئ ثواب پیغمبر علیہ السلام ته وبخې درود شریف په نبی علیہ السلام ډیر زیات وای دې کوم ډیر زیاته فائدہ او دا حقیقت ته کړه دواړو جهان سردار دنیا ته نه راغلی قسم دې مونږ وګوره د جهالت او د کفر په تیار کې پراته دا د نبی علیہ السلام برکت ته چې خدای پاک مونږ ته ایمان را نصیب کړی دی او خدای پاک نیک عمل او مسلمانی خدای را کړی دی خدای دې امداد تر مرګ او تر جنت پورې نصیب وګرځوي